بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، په دې وخت کې موږ د کاټلنګ تحصیل چرچوړ په علاقہ ملک آباد ملک شوکت سے په اجره کې موجود یو چې دلته کې نن د پی ټی آی د طرفه د ټیکټ چې کوم اعلان شو په هغې کې ملک شوکت صاحب ته هغوی ټیکټ ورکو. نن به موږ ګورو چې د هغوی په اجره کې د هغوی ناس میلمانه، د هغوی راتلونکي میلمانه او د هغوی د پی کې 48 کسان او د هغوی هغه ناظمان ویلج کونسلان ممبران د هغوی نه تر کم حده پورې په دې خوشحاله دي. نو زموږ سره اوسئ، سماج نیوز سره اوسئ. بدلون جوړو، یو اتفاق او یو تړون جوړو، حق مو دې دا د خپل حقوقو ترجمان راولو. مونږ عمران خان، مونږ عمران خان راولو، 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 مونږ عمران خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه سماج نیوز تاسو مقرره کړله. د ملک شوکت صاحب حواله سره خبره کوو چې نن ډیره د خوشحالۍ ورځ ده او هغوی ته نن د پی کې 48 ټیکټ د پی ټی آی د طرف نه میلاو شو. مشرانو اعتماد وکړو او پی کې 48 خلک ډیر مخکې نه په جنون کې وو چې دا ټیکټ ملک صاحب ته میلاو شي. ډیر په شوق کې او ډیر په انتظار باندې وو. اخر نن ملک صاحب ته هغه ټیکټ میلاو شو او د ملک صاحب خدمات خو ماشاءالله په دې پی کې 48 کې ډیر زیات خلکو ته ښکاره دي او سپورټ پناه نه دي. او ان شاء الله دا مقوله الله ورکړله نو ان شاء الله چې هر چا ته بزان رسي، د هر چا خوشاله او د هر چا غم له بزان رسي او ان شاء الله عوام دې مکمل طور باندې پر امید اوسي. دا ګټه د عوامو ده، دا د پی کې 48 د ټایګرز ده، د پی ټی آی د ټایګرز ده او موږ ور بیا مبارکي ورکوو ټولو ملګرو ته. زموږ د ملک شوکت صاحب دپاره په پی ټی آی کې تنظیمونه چې څومره دي دا ټول په دې باندې ښه خوشحاله دي. ان شاء الله دا سیټ لکه ملک شوکت صاحب ته میلاو شو زموږ 100% دا هغه دی، دا د نن نه مونږ ګټلی ان شاء الله. او په دې باندې هېڅ مقابله نشته. دا د نیشنل او د دوی دا کوشش و چې ملک شوکت ته ټیکټ میلاو نشي ولی چې بیا د هغوی د دن خطره کوله. هغوی د اوس نه حوصله بایللې ده ان شاء الله، اوس نه مونږ ګټلی. موږ خو ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې ملک شوکت یو داسې شخصیت دی چې دی تقریبا خپل ټول ژوند د دې حلقې د عوامو دپاره وقف کړی دی. ماشاءالله ملک شوکت صاحب خو د تعارف محتاج نه دی. هغه چې څومره د علاقې له او بلکې د دې علاقې نه په بار څونه منډه ده نو هغه د چا نه پټه نه ده. بل د هغه ته دا ټیکټ د دې ځای دپاره ډېر زیات د فخر خبره ده زموږ د ټول علاقې دپاره او انشاءالله کامیابي به الله تعالی ورکوي. ګرانو کتونکو، د پی کې 48 د پی ټی آی ټیکټ ملک شوکت صاحب ته میلاو شو. ملک شوکت صاحب په دې وخت کې زموږ سره موجود دی. موږ د هغوی په اجره کې ناست یو. راځئ چې په دې باره کې د ملک شوکت صاحب نه تپوسونه وکړو چې هغوی په دې باره کې څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت صاحب، ټول نه مخکې خو موږ تاسو ته د سماج په دې شیشه باندې مبارکباد وایو چې تاسو ته ټیکټ میلاو شو. خیر مبارک وي، مهرباني. بعد د هغې نه موږ تاسو نه وړاندې پوښتنه دا کوو چې شوکت صاحب تاسو ته چې دا کوم ټیکټ میلاو شو په دې باره کې تاسو څه تاثرات لري او کوم حده پورې تاسو په دې باندې خپله خوشحالي محسوس کوئ؟ نو زه خو جي اول د خپل مشرانو ډېر زیات مشکور یم چې په موږ باندې اعتماد وکړو او بیا خاص کر د خپل د پی کې 48 د مشرانو د ملګرو د ورکرانو ډېر زیات مشکور یم چې ټیکټ د هغوی خواهش و. زما خواهش کم او د پی کې 48 د ورکرانو خواهش ډېر و. نو هغوی له زه خپل طرفه مبارکي ورکوم او بس د مشرانو ډېر زیات مشکور یم چې په موږ باندې اعتماد وکړو. د ټیکټ لپاره ستاسو نورو ملګرو هم اپلیکیشن یې جمع کړې وې، هغوی ته ټیکټ میلاو نه شو او تاسو ته میلاو شو. د دې خاص وجوهات څه وو؟ نو دغه خو اصل کې جي لکه موږ 9 کسانو داخله کړې وه او بیا خو د پارلماني بورډ خوښه وه، نه د مردان د قیادت یوازې دا کار و اختیار و
او بیا داسې مونږ اورېدلي هم دي چې یاره په بنیګاله کې هغوی قرآن قسم کړی دی چې تاسو به ذاتي اختلافات ختموئ خو د چا سره نه لګي یا د چا دلچسپي چې ټیکټ ورکا یا مه ورکوه نو هغوی په قرآن قسم دا یو خبره کړې وه نو زما په خیال باندې چې دغه خو پارلماني بورډ دې دپاره جوړ او هغوی پرې بس ښه پوهېدل چې یاره چاله ټیکټ په کار و چاله نه باقي زموږ ټول ملګري چې دي ډېر معزز ملګري دي ډېر زیات نظریاتي ملګري دي او ښه تکړه ملګري دي زمونږ او بیا ما وختي تاسو نه وی ما د ټولو ملګرو ته ووی کو چرې دا د مشرانو امانت دی دا د پارټۍ امانت دی ما ټیکټ چې دی دا زما ذاتي څیز نه دی دا زما سره د پارټۍ امانت دی د پارټۍ امانت زما خپل مشران هر ټیم اخیستی شي او چې بیا هم لکه زما ملګري پرې خفه نو زه ورته ستاسو په وسادت د میډیا په وسادت دا وایم چې زما ملګري دې خفه کېږي نه دا د پارټۍ امانت دی زه به د پارټۍ مشرانو له ورکړم هغوی چې چا له ورکوي ورکړي زه پرې خوشحاله یم تاسو باندې حکومت اعتماد وکړو چې تاسو ته هغوی سیټ د ټیکټ درکړو تاسو به د خپل خفه ملګري څنګه رضا کوو د مونږ خفه ملګري چې خفه خو نه دي جي خفه خو نه دي خامخا وختي ته ورلوکوټي غونته خفګان صدمه به رسېدلی نور هغه زمونږ ښه انتهایي میچیور ملګري دي انتهایي سنجیده ملګري دي او دا اوس ماته د ملګرو وی چې لکه مختلف پاټو کسان په هغې کسانو پسې راځي او ورته کینی نو دا زما سوچ 1% هم زه په دې سوچ هم نشم کولی چې داسې غلطي به هغوی وکړي یا دا کوم پاټۍ والا چې ورپسې دي نو لکه هغوی ښه تکړه ملګري دي ښه نظریاتي ملګري دي ښه په دې پاټۍ مین ملګري دي نو هغه جي خفه نه دي او انشاءالله مونږ سره به یو مونږ سره به یو مخکې زمونږ چې کومو ملګرو چې داخله کړې ده هغه زموږ مشران دي هغوی به مخکې زه به ورپسې یم زموږ پارټۍ ملګري به ورپسې دي را روان 2018 انتخابات کې تاسو څه امید لرئ چې ستاسو حکومت په کې پی کوي که په ټول پاکستان انشاءالله په دا خو ښکاره خبرې دي چې مونږ ته ښکاري چې په مرکز کې به هم انشاءالله زمونږ عمران خان وزیر اعظمي او دا لرې نه ده ډېره لږه ورځ ده میاشتو خبره هم نه ده ورځو خبره ده انشاءالله عمران خان به وزیر اعظمي او دا زمونږ امید دی انشاءالله چې په کې پی کې کې خو به مونږ مکمل په کارکردګۍ وټلو مونږ جي چې چاله هم ورځو چې کوم ځای کې هم ورځو ووټ غواړو مونږ به په کارکردګۍ غواړو جي انشاءالله د هغې نه به په سیوا اکثریت باندې په خصوصا په کې پی کې کې په خپله کارکردګۍ به د هغې نه زیات سیټونه لي او انشاءالله خپل حکومت په جوړو که خیر په اخره کې د خپلو لیدونکو اوریدونکو ټایګرو دپاره تاسو څه میسج ورکوئ زه خو جي خپلو ملګرو ته ټایګرز ته دا میسج ورکوم چې ټیکټ زمونږ پی کې 48 ته میلو شو او چې کوم زنګ ملګري دي نو هغوی د ښه راپاسي او د خپل پارټۍ د 15 کالو کارکردګي دی کلي کلي ته محلې ته ورسئ او که یو سړی وي چې را مثال په تور پی ټي آی 100 کړله نو د هغې دپاره به مونږ یو منشور تیارو مونږ به خپله کارکردګي پیش کوو چې په 15 کالو کې پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت 100 کړل نو دا زمونږ خپلو ملګرو ته پیغام دی چې دا کارکردګي تاسو کور ته او بیا زمونږ منسټر صاحب عاطف خان یو خبره کوي هغه د جلسه کوي وایي کو چېرې تاسو ته انصاف نه میلو شوي نو بیا ووټ مه ورکوئ کو چېرې تاسو ته خپل حق نه میلو شوي نو بیا ووټ مه ورکوئ کو چېرې غریب ته خپل حق نه میلو شوي بیا ووټ مه کو تعلیم یافته سړي ته خپل تعلیم یافته حق نه میلو شوي بیا ووټ مه ورکوئ او که نه دا ټولې خبرې تاسو ته د صوبایي حکومت په ترو باندې در رسېدلي نو ستاسو فرض جوړېږي چې تاسو پاکستان تحریک انصاف له ووټ ورکړئ بل جي زما د خپلې پارټۍ د ملګرو نه علاوه زمونږ د نورو پارټو کې هم لکه خپل دوستان دي ملګري دي رشته دار دي د هغوی ته هم ګزارش کوم او بیا دا هم وایم کو زما نه د دې پی کې 48 خدمت زما د پارټۍ ملګري یوازې نه کو هغه د هرې پارټۍ زمونږ ملګري دي او ما سره الیکشن کوي او زما نه ښه د دې حلقې د دې عوامو زمونږ د دې خویندو زمونږ د دې مشرانو خدمت کولی شي نو خدای پاک ته دا پټکې د هغوی په سر کې دي او کو هرې پارټۍ والا دی که زمونږ نه ښه د دې حلقې خدمت کولی شي او د هرې پارټۍ دی نو دا پټکې دی الله پاک د هغوی په سر کې دي دا زما ورته ګزارش دی ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د ملک شوکت صاحب خبرې واورېدې چې پی ټي آی هغوی ته کوم پټکې ور په سر کړی دی انشاءالله تعالی امید لرو چې د دې ځای د عوامو سره کوم خبرې اترې موږ وکړې او د دې ځای د خلکو کوم تاثرات موږ ولیدو نو انشاءالله تعالی امید ساتو چې په یو ډېر ښکلي انداز به ملک شوکت صاحب چې کوم دی دا سیټ وباسي او ډېر په ښکلي انداز به هغه د میدان ته راځي تر بل پروګرامه پورې ملک سلطان الله ورکوي اجازت د الله پامان انسانیت په منځ کې مراکاږئ
مسلمانان یې حقیقت وایي